السلام علیکم دوستانو، امید ده چې تاسو بخیر. زمانه ننوی ویډیو د دې باره کې دا چې د کم ملګرو اقامې ختمې دي او هغو بلې کمپنۍ ته ټرانسفر کول غواړي، نو هغو په څه طریقه باندې به ټرانسفر کوي، آیا دا زوړ مکتب عمل چې کوم دی په دې پسې راځي یا نه راځي. نو ننوی ویډیو دې باره کې دا امید ده تاسو به ویډیو ټوله وګورئ، او که تاسو زما په یوټیوب چینل باندې نوی یئ نو د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. داسې ویډیوز دپاره یوټیوب چینل ګورئ. که تاسو زما نه څه سوال وي نو لاندې کمنټ سیکشن کې لیکئ، انشاءالله زه به تاسو له د هغې جواب درکوم. خبره په دې باندې کوو دوستانو چې د کم ملګرو اقامې ختمې دي او په هغو پسې او دا وزارت الموارد البشري دا واضحه کړه دا خبره چې د کم ملګرو ګوره یو خبره یاد ساتئ دوستانو، په سعودي عرب کې دا نشته چې ته په ویزه باندې رالي که نه، دا مونږ چې کم آزاد قصې پیسې راغستې دا په قانون کې نشته. ته چې په کومه کمپنۍ باندې رالي، د کومه کمپنۍ په ویزه باندې رالي، د کم صاحب العمل په ویزه باندې رالي، هغه ذمهوار دی ردی چې تاله ټیکټ بم رالي، تاله به خروج هم لګي، د خروج پیسې بم دی ډکوي، تاله به اقامه هم نوي کوي، ستا باندې هېڅ هم نشته. دا خو مونږ جوړ کړل چې پلاني کمپنۍ له پلاني سړي له مې کفیل له مې دومره روپۍ ورکړه، زما نه روپۍ وخوړه، اقامه یې را نوې نه کړه. دا خبرې په قانون کې نشته. اوس یو سړی دی او د هغه په یو کمپنۍ کې 3 میاشتې شوي دي، 4 میاشتې شوي دي، 4 کالې شوي دي، 3 کالې شوي دي، او په هغې باندې راغلی دی مکتب عمل او هغه اقامه یې نه ده نوې کړې، یعنې 4 کالو نه اقامه ختمه ده. نو آیا چې دی کله نوې کمپنۍ ته لاړ شي نو آیا یا دی ټرانسفر کوي، نو آیا دا زوړ مکتب عمل چې کوم دی د دې ذمهوار څوک دی؟ دا خبره واضحه شوه. ګورئ دوستانو، لاړ شه بلې کمپنۍ ته ټرانسفر وکړه، مزې کوه، اقامه نوې کوه، خپل کار جاري ساته. دا زوړ چې کم مکتب عمل دی د دې ته ذمهوار نه وي، دا به چې کم زړه کمپنۍ ده او زوړ صاحب العمل چې کم دی د دې ذمهوار هغه دی. دا وزارت الموارد البشري دا خبره واضحه کړه دوستانو، د دې ذمهوار ته نه وي. مطلب دا دی چې تا پسې زوړ څومره مکتب عملي، تا پسې زاړه چې څومره رسوم وي د دې ته ذمهوار نه وي. د دې وجې نه ته نه ځي چې یاره زما پسې رسوم دي او زه دغه نه کوم، نو خپل ټرانسفر واله بلې کمپنۍ ته لاړ شي، ښه په قلاره باندې خپل تنزل وکړه او دا زوړ زاړه چې کوم رسوم دي د تا سره هېڅ قسمه عمل دخل نشته. ځکه چې په قانون کې دا خبره واضحه ده چې کله یو کمپنۍ یو سړی راولي نو د هغې د اقامه به م وله نوي کوي، هغې له به ټیکټ هم ورکوي، د هغې د خروج پیسې به م ورکوي، د خروج او د باندې ځي، او چې څومره تامین او دا ذمهوار دی د هغې. دا خو د آزاد ویزې او دا قصې پیسې پکې مونږ راغېستلې چې یاره زه به تا له دومره روپۍ درکړم او ته به بار آزاد کړې. دا شیزونه په قانون کې نشته زما ورونو، دا خبرې په قانون کې نشته. دا خو مونږ د پښتنو خاص کر دا شیزونه جوړ کړي چې دومره به زه تا در کوم او اقامه یې را نوې نه کړه. نو لهذا دوستانو که تاسو په یو کمپنۍ کې او ستاسو دغه نه جمع شوي، ستاسو اقامه نه رنیو شوي، لاړ شئ بلې کمپنۍ ته تنزل وکئ، د زوړ دغه سره ستاسو هېڅ قسمه کار نشته. امید ده دوستانو چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو ستاسو خوښ شوي نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. ستاسو زما نه څه سوال نو لاندې په کمنټ سیکشن کې ولیکئ، انشاءالله زه به تاسو له جواب درکوم. جزاک الله خیر.